یو زنانو یو سړی ولاړ ولو باران ورېدی داسې یخ کپاول بیا ما ورته ویله چې خیر دی دا زنانې ژړل ما ورته ویل خوره څه کیسه ده ویل موږ ځای نه لرو په هوټل کې په 1500 روپۍ یوه شپه وایي پکې نو ما ورته ویل خوره ته راوښېږه زه هم دغه غریب یم لکه ځان ته چې ګورې رخشې والا یم در وښېږئ رخشه ته کښېنئ او رخشه کښېنئ چې ما کور خوړل هغه به وکړو خدای به دروازه په دا ورځ دې به خلاص کړي په خپله لار به ځې هغه دروازې ټنه وخوړئ نن اووم اتمه ورځ زما سره ناسته ده دا د هستۍ د مخه دې آیا یې میډیا والا ته هم وایم سرکار ته هم وایم عوام ته هم وایم آیا دې ډېره ډېره دا ته یې سري سري دي ما ته زما کور والا وویل چې دا به دا علاج کوټ ته تللی و دا د کور یې په هرات کې دی او دا سکزي نو اوس یې زما په کور کې ناسته ده دی وایي چې دې پرون ډېر ژړل ډېر یې سخت وژړل ما زه پر رالم ما خوره ولې ژاړې زما په کور کې خو به زما بچیانو یا بل چا څه نه وتوی نو دې ما ته وویل چې یا وروره زما د شپږو ورځو کوچنی د خدای پر قرآن در شا پاته دی او د یوه کال یوې میاشتې کوچنی مې در شا پاته دی ما خپله ناجوړي یېره ده زما سره د اولاد غم را سره دی نو زه به اوازې دا خبره کوم اصغر خان ته کوم دا مولوي صاحب ته کوم چې سیټ یې ګټلی دي او ډي سي ته وایم ډي سي ته وایم ډي پي او ته وایم تحصیلدار ته وایم رسالدار ته وایم دا اوس څه حال دي دا اوس موږ څه به وکړو زموږ کورونه د مریضانو د مسافرو د زنانو ډک دي د خدای په لیاس د قرآن په لیاس زما کوره تور پله سره دي راسي که میډیا ګوري هم دې وږی وي که حکومت ګوري هم دې وږی وي که دا سټایل چې ګټلي دي دا دې هم وګوري راسي د خدای په قرآن ویې ګوري اپریشن والا هم پرته ده زما په کور کې مریضان مسافر د خدای پر نامه دا زنان هم پرته ده زما په کور کې چې ته سري سري دي آیا دي زما خور ده ما په خور ورته ویل چې راځه خوره میړه ته مې ویل چې ته زما ورور یې مګر نن زما په کور کې ناسته ده میډیا والا د خدای ورې ته وګورئ د قرآن ورې ته وګورئ پر دې باندې رڼا وغورځوئ دا چې افغانستان راوړی صاحب دا افغانستان راوړي و کور مې وایي په هرات کې دی د هرات سیمې لا وایي کور یوه ګانټه د موټرسایکله په سفر لا د هرات څخه پاخوا دی ما ورته ویل چې دوی څوک یاست ویل موږ اسکزي دا وینا یې راته کړې ده ما کور ته بیا ولیدې زما په کور کې نه زه به خپله درپداره یم زه رخشه چلوم دا دنیا ګرده چمن ښار ګرده ما پېژني در حکومت و در رعایت ما پېژني زه رخشه چلوم حاجي صاحب ما ډېر اورېدلی چې لغړیانې اړوي خلک لغړیانې اړوي لغړیان زه به خبر یم لغړی 3000 پیسې غواړي هغه وایي چې زه د خدای پر قرآن کې پر 1500 قدرت لرم نن چې دی څه زما د کوره هم زه میډیا والا ته هم خواست کوم خان ته هم کوم ملک ته هم کوم سرکار ته هم کوم زه به یې څه ورټولوم زه به یې ولا سړي ته ورکوم چې دی خپل بچیان تر هرات پورې خپل کور ته ورسوي زه څوک پر روډ باندې باران ورېدی او دا مسلماني نه وه چې چا ورته ویلې چې راځه نو زه وله رالم ما بوت نن لسمه اوومه اتمه ده زما په کور کې ناست درځي میډیا والا ته یې وګورئ دا د خلاف خبره نه دا د درواغ خبره د خدای په لیاس د قرآن په لیاس یې چمپه وکړي